بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه مستاسو قربا وجه حسن تاسو کولی چمکنی ټي وی پروګرام نه زما کله زما پہچان نن چې کوم ممون سره غي د چمکنی ترینا منتخب کونسلر جناب ملک شرباز خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر مهرباني. ملک شرباز خان ټول اول هم تاسو د چمکنی ټي وی د طرف نه مبارکي درکو چې تاسو د چمکنی تری کونسلر جوړ شوي. ډیر مهرباني. اول خو بلستا ډیره شکریا دا کوم چې تاسو دومره ټایم کو هم لراغی. ډیره مننه. ملک صاحب الیکشن شو ډیر مزیدار تاسو ورک انجویم کړی تاسو کونسلر هم منتخب شوي. مبارک دی سره ولواړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خدا ما د خپل ویلیج مرګرو ته د چمکنی تری مرګرو ته وی سیونت چمکنی تری چا چې مال ووټ را کړی دی چا نه دی را کړی هغه ګیلی هغه معنی بس په 19 تاریخ باندې ختم شوي. زه ستاسو د ټولو ډیر مشکور یم چې دومره اخلاص سره دومره خلوص سره زما د مرګرو زما یارانو دوستانو ټول ما سره ډیره منډه واله بس ما نه خدا خلوص او د امینه د غي نه ریږي او خوشاله په دې مجد الیکشن ډیر په خطر کې سره وشو. ملک صاحب الیکشن ډیر پوره مانو د دې کریډټ په تاسو چاله ورکوي. یره جی کریډټ خو زه یو کس لنشم ورکولې کریډټ به زه یې ورکم چمکن نیلا چې لکه دا کوم وابسته یو موږ ټول چمکن سره وابسته یو کزیما کفز من ناظم دې کا کی مولا په پوده کې سو کم دی موږ سو کنو یو نو بس به کریډټ جی دې سو کنو ورکوم سو کنو عوام له ورکم ټول چې بس الله دې ټول عزت کې خطر کې سره الیکشن وشو. ملک صاحب تاسو د چمکنی تری کونسلر منتخب شوي تاسو به را روان سره لای عمل وی مسجد زموږ کلی کې شکر دې زیاتره مسلې الحمدلله حل شوي. خامخا زمون چې دا سیټ اپ جوړیږي دی کې بل ټایم لګي خو الحمدلله چې چونکه موږ سره لګو پلس پوینټ سره جی چې د حکومت دی الحمدلله زمونږ نو ما نن می اکټیویټی کړی دا پرون می اکټیویټی کړی دا نو د کال کې دنه چې څومره لکه زمونږ د دې د فندونو راځي نو هغه پورې به ان شاء الله ما دومره د خپل زمونږ ته مجګړانه د ملک شاه ایسه په وساتت باندې دومره سروړي وي چې ان شاء الله کال کې دنه کاسياب یو ته مسلې زمونږ او دلته یو دوه غلې دي زمونږ اګړي وړي دي او ان شاء الله وخت سره چې کوبه چې زمونږ ته موقع ملاوي ګر سبق کوي ان شاء الله. ملک صاحب مونږ تاسو ډیر شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ له دومره مصروف ترين ټایم راکو تاسو مونږ سره خپلونه مرکو کا ګران میناوال دا زمونږ نن نه پروګرام په دې خبرو تاسو اجازه ورکړئ. د الله پام